حضرت حسن کله پیدا شوی دی؟ علي صاحب نه پس دی بادشاہ شو. دی د هجرت په 3 کال چې نبی علیہ السلام کله مدینه منورې ته هجرت وکړو نو په 3 کال باندې د رمضان په میاشت کې دی پیدا شو. نبی علیہ السلام چې کله خبر شو نو فوراً د فاطمې رضی الله عنها کره ورغی، وی ماشوم مال راولی. هغې ورته روچت که نوسی دی، د لور زوی دی، روچت یې که ورته. حضور پاک مبارک ورته لومبې په غوږ کې بانګ ووی او یو کجوره یې راواغېشته، په خپله خوله مبارکه کې وچوپله، او هغه کجوره چې خپله خوله کې وچوپله هغه یې راواغېسته د حضرت حسن په خوله کې کېښوده. گویا کې د ده وجود ته لومبې لاړې د کجورو سره چې ننوتې هغه د پیغمبر علیه السلام مبارک لاړې وې. بیا تپوس وکړه وی دی بچي لم نوم یې ښوده دی که نه؟ هغې ورته وی او صاحب وی څه نوم ولی ایښی دی؟ وی حرب. حرب په عربۍ کې جګړې ته وایي چې دی به د دشمن د کافر مقابله کې جهاد به کوي، مجاهد به وي. نبی علیه السلام وفرمایل نه، حرب نوم بوله نیک د نوم ورته زیږدم. دله ما حسن نوم کېښود. حسن معنا ډېر ښکلی، دا نوم ورته پیغمبر علیه السلام کېښود. په 9مه ورځ ورته نبی علیه السلام عقیقه وکړه. عام مسلمان چې کله بچی پیدا شي نو په 9مه ورځ هغه له عقیقه پکاري. یو څو کاره په 9مه ورځ پکاري. یو دا چې نوم به ولې ږدي، په 9مه ورځ نوم کېښودل مقرر الپکاري. خشته نوم چې کوم اسلامي نومي، لکه ګوره پیغمبر علیه السلام له څونه ښکلي نوم کېښود. حسن معنا ډېر ښکلی. د پیغمبر علیه السلام د خپلو بچو نومونه، د یو زوی نوم یې ابراهیم و، د نیکه نوم یې د پیغمبر، نو د پیغمبر نوم کېښودل پکاري. د بل زوی نوم یې قاسم و، قاسم، صرف قاسم. قاسم معنا قسمت کون کے، تقسیم کون کے. د بل بچی نوم یې طیب و، طیب معنا پاک. د بل بچی نوم یې طاهر و، طاهر معنا پاک. خشته ښکلي نومونه نبی علیه السلام خپلو بچو له ایښودي وو، هغه ماشومانې کې مړه دي. او وسیله نوم کېښود حسن، ډېر ښکلی. نو په 9مه ورځ به یو نوم ږدي بچي له، نوم چېرته د صحابي نوم کېده، یا د پیغمبر نوم کېده، او یا هغه نوم کېده چې د هغې خشته ښکلې معنا وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه عقیقه وله وکړله، او بیا سر به وله وخورئ، نوم به وله کېدی. دا عقیقه د حضرت حسن رضی الله عنه. ماشوم پیغمبر علیه السلام لویو. دغسې ورپسې کال پس حضرت حسین رضی الله عنه بیا پیدا شو. اته یو کال کشر دی په رمضان کې پیدا شوی، هغه په شعبان کې چې تاسو شوقدر میاشت ورته وایې 11 میاشتې پس حضرت حسین رضی الله عنه پیدا شو. یو بیبي ده حارس، د حارس لور ده، هغې خوب ولیده، راله نبي علیه السلام ته کېناسته، د الله رسول یو ډېر خطرناک خوب مې لیدلی، وایه راته که نه؟ وی نیشم بیانولی، ډېر د هیبت خوب دی. وی وایه خیر دی، تعبیر به وباسو. وی خوب مې ده ولیده چې صاحب ستا د وجود نه یو ټوکړه را پرې شوه او زما دې غېږ کې را پرېوته. ستا د وجود نه ټوټه را پرې شوې ده او زما غېږ کې چا راوغورځوله. داسې خطرناک خوب مې ولید. حضور پاک مبارک ورته مسکی شو، وی دا خو ډېر ښایسته خوب دی. وی زما د وجود ټوکړه ده، دا معنا چې زما د لور فاطمې بچی به پیدا کېږي، اب ستا غېږ کې راغورځېږي، ته به خدمت کې، ته به دایي، ته به تربیت کې. دا خو ډېر ښایسته خوب دی. او چې کله حضرت حسین رضی الله عنه پیدا شو، هغسې پیغمبر علیه السلام ورغی، په غوږ کې ورته بانګ وویل، او هغه ګوټي وله ورکړه، کجوره په خوله مبارکه کې وچوپله، هغې د هغه په خوله کې کېښودله، او په 9مه ورځ باندې د هغه عقیقه وکړه. وی نوم هم وله څه کېښود؟ هغه زوړ نوم یې وله ایښود چې کوم حسن له وی حرب نوم وله کېښود. وی نه دا نوم مې نه دی خوښ، وی دله حسین نوم کېښودل پکار. حسن ډېر ښکلی، حسین تصغیر ورته مونږ وایو، دا خشتوکې چې مونږ پښتو کې وایو ورته، دې معنا ده د تصغیر معنا خشتوکې، خوشرنګه. عجیبه اتفاق و، د پیغمبر علیه السلام سره دواړه په شکل کې یو شانتي وو، خو د دې نامه نه پورته د پیغمبر علیه السلام سره حسن یو شانتي وو. یعنی د نوم نه پورته چې د پیغمبر علیه السلام لاسونه، مخ مبارک، سترګې مبارکې، غوږونه او مخ، دا د حسن ورسره یو شانتي وو. او د نامه له لاندې خپې، چال، تلل، ګوتې، دا ورسره د حضرت حسین رضی الله عنه یو شانتي وو. دواړه ورسره په نیمه کې ورسره یو شانتي وو، په نیمه کې ورسره بل یو شانتي وو. او تاسو یقین وکړئ تاریخ لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د ورځې روزانه یو ځل فاطمې رضی الله عنها کره خامخا ته کور یې نږدې و، او تپوس به یې کو، وی زما هغه بچي څه شو مالې راولی. او کله چې به دا دواړه ولاړو، یو صحابي فرمایي نبی علیه السلام
حضرت حسن او حسین را روانو دواړه وی چې نبی علیہ السلام وکتل نو پیغمبر علیہ السلام ورته کېناسته او لاسونه ورته داسې خواره کړل وی دواړو را منډې کړه پیغمبر علیہ السلام ته ورته غاړه وتل یو صحابي فرمایي وی قسم پرېښودو او د منبر نه راکوز شو یو یې په خیت لاس کې رونیوه او بل په دې ګس لاس کې یو یې په دې خیخ په کېنو او بل یې په دې ګس اخپه باندې کېنو او خپل تقریر یې شروع که وی ام به خلکو ته کتل ام به دې بچو ته کتل او وی فرمایل چې الله رښتیا وی انما اموالکم و اولادکم فتنه چې ستاسو مالونه ستاسو بچي دا مصیبت دی دا فتنه ده تقریر مې کو دا دواړه چې مې ولیدل چې را منډې والې نو ټینګ نه شوم تقریر مې پرېښود او دواړه مې راوچت کړل ځان سره مې کېنولو دا انتهایی محبت دی یو صحابي فرمایي چې نبی علیہ السلام مونځ کو په سجده باندې پرېوته دا ماشومان رالل د نبی علیہ السلام سره لوبې کولې واړو که نه ځکه د نبی علیہ السلام د وفات په وخت کې حضرت حسن د 8 کالو او حضرت حسین د 7 کالو واړو وی د دواړه په ملا د پاسه ورته سواره شو وی تر هغې پورې پیغمبر علیہ السلام مبارک سر د ځمکې نه نه اوچتو تر څو چې دوی د شانه کوشوي نو چې که زه سر اوچت کم دا ونه غورځېږي او زه اکثر یو صحابي فرمایي ما نبی علیہ السلام لیدلی چې په سجده به پروتو حضرت حسن راغی دی ماشوم و رکوټ ولا خبرې نه شوې کولی د حضور پاک د دې دواړو خپو په منځ کې به ننوتو رکوټ یې هغه هم دونه مینه ورسره کوله نو نبی علیہ السلام مبارک به تر خپې کولاو کړی او د پیغمبر علیہ السلام ته ورته غاړه ګیره به یې ونیوه ورته د نبی علیہ السلام نه او کله به د پیغمبر علیہ السلام په دې سټ باندې راسواره شو دا ماشومانو د حضور پاک مبارک دوی سره مینه او د دوی هغې سره مینه یو صحابي فرمایي وی شپه د شپه وی زه روان یم وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې دی وی چې ما ته وکتل حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي وی ما ته وی څه کوې حذیفه وی چې صاحب زه ستا څوکۍ ته ولاړ یم شپه ده نو تاسو څنګه راوتې وی یو فرشته د اسمان نه راکوزه شو او دا فرشته په لومبي ځل د اسمان نه راله او په ما باندې سلام واچو او ما له د الله له طرف نه یو پیغام راوړه د الله رسوله څه پیغام دی وی زه الله را لېږلی ما چې د خپل محبوب ته زما ووایه چې ستا دا 2 بچي حسن او حسین دی له ما د جنت سرداري ورکړه او دا خوشخبري ولا ورکه چې دې دواړو سره څوک مینه کوي الله به هغوی سره مینه کوي دوی سره چې څوک محبت کوي الله به هغوی سره محبت کوي دا ګوره د رب العالمین د طرف نه یو خوشخبري راغلې ده د دې دواړو ماشومانو په حق نو واقعي دا ډېر لوی د خوشحالۍ خبره ده د هغې ماشومانو دپاره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاره روان دی او حضرت علي صاحب ورسره دی حضرت حسن رضی الله عنه لوبې کولې ماشوم روچتې او په د اوږه د پاسه یې سور کړ پلار یې ولاړ دی علي صاحب او ابوبکر صدیق د خلکو مخکې وی قسم په الله والله شبیه برسول الله صلی الله علیه وسلم زما د قسم په خدای چې دا ماشوم د خپل نیکه رسول الله مبارک په شان دی د پلار په شان نه دی علي صاحب ته سره مشابهت نشته شکل یې د ده شان برابر نه دی د نبي علیه السلام سره برابر شکل علي صاحب خندل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحابه به مو سره ډېره مینه کوله د دې وجې نه چې د نبي علیه السلام ورسره مینه وه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مجاهدینو له 15,000 روپۍ تنخواه مقرر کړه دله هم 15,000 تنخواه مقرر کړه حضرت حسن رضی الله عنه چا ورته وی دله دې ولې مقرر کړه دې خو لاره کوټې دی لک دی او دا دومره جهادونه نه دي کړی څومره جهادونه چې نورو صحابو کړي دي وی تاسو ته پته نه لګي دله مې ځکه مقرر کړه چې دې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم محبوب دی که دا غن وسیل او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل په منبر ناستو او څومره سختو چې خلکو به د هغه مخکې خبرې نه شوې کولی غټ غټ بادشاهان به سر ټیټه ولاړو د رامنډه کړې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صادر نه کلک ونیو وی راکوشه د ما د پلار د منبر د ما د پلار په منبر ناست دی د خپل پلار په منبر کښېنه عمر فاروق رضی الله عنه راکوز شو روچت یې که ځان ته رانږدې که بچې زما د پلار منبر خو نشته دی زما د پلار منبر کم دی خو ستا د پلار را منبر زما د پلار منبر دی که روچت یې که او ځان سره یې نیولی دی او بیا ورته وایي بچې دا راته وایي چې دا درته چا ویلې وه دا خبره
وی ما ته هیڅ چا هم نه وښولې. وی نه دا راته ووایه دا تا رضا نه ده کړې چا به راته ویلي. وی نه ما ته هیڅ چا هم دا خبره نه ده کړې. دومره به صحابو د دې ماشومانو احترام کو، دومره عزت پې کو. یو ځل نبي علیه السلام حضرت حسن رضی الله عنه په دې اوږه د پاسه سور کړی دی. په دې اوږه یو خپې دې طرف ته راویځانده ده، یو خپې هغې طرف ته راویځانده ده. یو صحابي فرمایي وی زه ورلم. وی مې چې صاحب ما لې راکوې نه، ما ته یې پرېږد. وی ما وی چې ای لکه په ډېره ښه سورلی باندې سورې، نعم المرکب الذي رکبته، په ډېره ښه سورلی باندې سورې. وی نبی علیه السلام وفرمایل چې سورلي خو مزېداره ده، خو شاه سوار هم ډېر مزېدار دی که نه. کوم چې په دې سورلی سور دی هغه هم نعم الراکب هو، شاه سوار هم ډېر مزېدار دی. نو په دې اوږه د پاسه به نبي علیه السلام کېنولو او ګرځاو به ځان سره او محبت به ورسره کو. دغه دنګې حضرت حسین رضی الله عنه هغه هم د پیغمبر علیه السلام د حضرت حسن کشر رور دی، ما تاسو ته یو کال کشر دی. هغه سره پیغمبر علیه السلام به ډېر انتهایی محبت او مینه به ساتله. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر ناستو تقریر یې کو، یمن نه چا جامې راوړې، نو هغه جامې په صحابو تقسیم کړې. یېري دې درمیان کې د جمعې ورځ د حضرت حسن او حسین راوتل. او چې خیال یې راغی ما خو نورو هلکانو له جامې ورکړې، دوی له خو مې ورنه کړې، جوړې خلاصې شوې. نو ډېر زیات خفه شو. چا ورته ولې خفې؟ وایي د دې ماشومانو له مې جامې ورنه کړې، هیر مې. فورا یې د یمن والي ته خط ولېږوي، دوه جوړې هغسې اعلی راولېږه زر. نه هغسې دوه جوړې یې ورته راولېږلې، یو یې حضرت حسن له ورکړه، یو حضرت حسین له. نو بیا چې په منبر کېناست وایي اوس خوشحاله شوم. ولې؟ وایي د نبي علیه السلام په نوسو مې جامې ولیدې خشته ښکلې، نو اوس خوشحاله شوم. او چې مشوره به یې کوله د مشرانو صحابه کرامو سره، نو صاحب حضرت حسن او حسین کبرا للکې به ناستل. عمر فاروق رضی الله عنه به دا ورته نه وي چې پاسې د دوی سره مشوره کوم، هغوی به یې کېنو. یو ځل عبدالله ابن عمر دی رضی الله عنه خپل پلار ته وایي حضرت عمر فاروق ته، وی ته د دې هلکانو سره ډېره مینه کې، حسن او حسین سره، او خبرې خو د جهاد دي، نو دوی په کوم جهاد کې د ما نه مخکې دي؟ عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي وی تاسو خپل پلار ته وګورئ او د حسن او د حسین پلار ته وګورئ. وی د دوی پلار ستاسو د پلار نه پیغمبر علیه السلام ته ډېر نږدې و، او وی دوی ستاسو نه نبي علیه السلام ته ډېر نږدې و. نو بچې د پیغمبر علیه السلام د خوښۍ د وجې نه دوی سره د ډېره زیاته مینه او محبت کوم. سخا پکې دومره ډېره وه حضرت حسن رضی الله عنه کې چې یو ځل په لاره باندې روان دی، یو حبشي غلامو، هغې حبشي غلام سره تور غلامو سپی و. نو د حبشي غلام هغه ډوډۍ نه به یو نوړی خپلې خولې ته اچوله او یو نوړی به یې راغېشته سپي له به یې ورکوله، بیا به یې نوړی ماته کړه خوله کې به یې واچوله، بله نوړی به یې سپي له ورکوله. نو نیمه ډوډۍ په خپله وخوړه او نیمه سپي وخوړه. حضرت حسن رضی الله عنه چې راغی ورنږدې شو، ویې لکه دا سپی د شړه نه چې ډوډۍ یې پې نیمه خلاصه کړه، دا دې څه وکړل؟ دا به دې شړلی و که نه؟ ځان ته دې درولو، نیمه دې خپله وخوړه، نیمه دې سپي له ورکړه. حبشي غلام ورته وایي وی څنګه چې زه د الله بنده یم، د الله مخلوق یم، دا هم د الله مخلوق دی، زه م اوږې یم او دا هم اوږې دی. نو ما ته دا خبره ډېره بده ښکاره شوه چې زه خو د خپل ځان په دې ډوډۍ موړ کړم او د الله دا مخلوق اوږې دی، داسې اوږې پرېږدم؟ وی دا باغ ده، وی ته څوک یې؟ وی د ابان ابن عثمان غلام یم، د حضرت عثمان رضی الله عنه د زوی غلام یم. وی دا باغ د چا دی؟ وی دا هم د هغه دی. وی دلته لږ ودرېږه زه راځم. لاړه د حضرت عثمان رضی الله عنه هغه زوی له ابان له، وی ستا فلانکي ځای کې چې کوم باغ دی هغه باغ خرڅی نه کېده نیواله، او ستا د هغه باغ یو غلام دی یو تور حبشي، دا دواړه را باندې خرڅ کړه. وی ډېره ښه ده، جوړه یې ورسره وکړه، باغ یې هم ترې واخېسته او غلام یې هم ترې واخېسته، کاغذ یې ورسره ولیکل. چې راغی هغه باغ ته، هغه تور غلام هغسې ولاړ دی، سپی ورسره دی. هلکه وی ستا دا باغ ما واخېسته، ستا د مالک نو ته مې واخېسته. دی ورته پاڅېد، جی حضور ټیک شو چې تا زه واخېستم خو ستا غلام یم، چې څه خدمت یې ستا به کوم، د الله به کوم او ستا به کوم. وی ستا هغې خبرې په ما ډېر لوی اثر وکړ، نو د الله د رضا دپاره ما تا آزاد کړی، او چې دا کم باغ مې واخېست دا مې تا له خیراتي در کړه، دا باغ هم ستا شو.
ګوره د نبي علیه السلام نوسی دی هغه د سخا هغه اثر پکې پروت دی. یو ټکي نه باندې خوشحاله شو چې ښه زم د الله مخلوق یم غلام وي دا سپیم د الله مخلوق دی، زم اوږیم دا سپیم اوږې دی. دا راته ډېره بده ښکاره شو چې د ځان موړ کم او د الله دا مخلوق سپی دی اوږې پرېږدي. هغې نه دونه متاثر شو غلام او باغ یې واغېشت، غلام یې ازاد کو او باغ یې غله ورکو. وی دا باغ مې تاله خیراتی درکزه اوس غلام به باغ کې خدمت به دې کول ستا شو. سپي مه ساته، سپي ساتل ښه نه دي خو ځه. غلام ورته وی وی د کم الله د رضا دپاره چې تا زه آزاد کړم او د هغې الله د رضا دپاره دا باغ دی کې ما خدمت کو، زه د دې نوکر وم، دا تا ما ته وقف که زه د دې مالک کړم خان دې کړم، نو د هغې الله د رضا دپاره دا باغ هم زه د خدای په نوم کې خیرات کوم. باغ هم زه نه لم، زه د الله په نوم ما هم خیرات کوم. بیت المال ته چې کوم ځای کې دی خوښ د الله په نوم باندې خیرات. به هر کیف دا دواړه لکان حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما ما وویل چې د نبی علیه السلام ډېر زیات نږدې و، ډېر زیات محبت و د پیغمبر علیه السلام دې دواړو سره، او تپوس به یې ولکه او ځان ته به یې راترغاړه ایستل او ښکلول به خپله ژبه به یې د هغې په خولو کې کېښودله، دومره یې ورسره مینه وه. نو هغه حضرت حسن رضی الله عنه د حضرت علی رضی الله عنه نه پس خلیفه شو او بیا د حضرت معاویه رضی الله عنه سره جوړه وکړله. 6 میاشتې حکومت حضرت حسن رضی الله عنه سره او بیا حضرت معاویه رضی الله عنه تاواله شو. بالاتفاق دته بیا ښځې په ډوډۍ کې زهر واچول او د هغې نه دی وفات شو حضرت حسن رضی الله عنه. ښځې نوم یې جعده و، هغې ورته زهر واچول، د فتنو زمانه وه. چې زهر یې ورته واچوله نو ورور وله راغی حضرت حسین وی رورې څه چل در باندې وشوي؟ په ما زهر وخوړل، چا راته ډوډۍ کې زهر واچول. وی چا درته واچول؟ وی ته به پې څوک یې که نوم یې درته وښیم؟ وی زه به یې مړ کړم هر چا چې راته زهر اچولي. وی ګوره نوم درته نه ښیم چې ما ته چا زهر اچولي، ګوره په خپل ژوند یې نوم وانه غېښت. وی ځکه وی که دا زما په چا شک دی او ده ماله په یقین کې زهر را کړي نو لوی خدای پیشه او دی پیشه، او که د ما پې شکي زهر یې نه را کړی نو ستا د وجلو وسراق نشته. خپلې ښځې ورته زهر اچولو، چا ته یې غږ ونه کړه چې ما ته دې زهر اچولي دي. چې کله بیا وفات شو نو د وفات کېدو نه مخکې وصیت وکړه خپل لور ته، وایي داسې وکړه چې حضرت عایشې رضی الله عنها نه تپوس وکړه زما د زړه د ارمان دی چې د خپل بابا د نبي علیه السلام د خپو سره خوا کې د دفن شو. خو کوټه د عایشې صدیقې ده، د هغې نه ته معلومات وکړه نو که ماله ځای راکوي لږ غوندې نو چې زه پکې دفن شم. نو لاړ د عایشې صدیقې نه اجازت وغوښت، هغې ولې اجازت ورکړې ډېره ښه ده. نو ورور ته وایي ورورې ګورې یو خبره بیا م کوم، وی دا خو زه جمدیم نو ماله اجازت راکړه، هسې نه که زه مړ شم د دې نه خوښه نو د مرګ نه پس دې بیا هم تپوس وکړه. نو که بیا هم دلې اجازت درکړه او د مسلمانانو په منځ کې څه فتنه هم نه جوړېدله نو ما د نبي علیه السلام سره خوا کې د خپل بابا سره خوا کې دفن کړه، او که له څه فتنه جوړېدله یا د هغې زړه نو بیا مې د خپلې مور خپو ته ښخی د حضرت فاطمې رضی الله عنها د مدینې منورې په قبرستان کې. نو چې ساعت یې وتله وفات شو نو هغه لاړ، نو بیا د عایشې صدیقې رضی الله عنها نه تپوس وکړه. هغې وی بلکل ما مخکې مو اجازت درکړی دی اوس هم درکړو، راوړی دلته کې دفن کې. خو د مدینې چې کوم والي و په هغه وخت کې مروان ډېر ظالم سړی و، مخکې ښه سړی و خو د ولایت نه پس بیا د ډېر لوی ظلمونه کړي دي، هغه پرې راضي نه و. هغه وی نه د نبي علیه السلام خوا کې به دې نه دفن کېږي، لویه جګړه ترې جوړېدله. نو بیا حضرت حسین رضی الله عنه او د صحابو په مشوره باندې د فاطمې رضی الله عنها خپو ته هغې سره خوا کې ورته قبر وکنو او دې په هغې کې بیا دفن شو حضرت حسن رضی الله عنه. او جنازې حضرت سعید بن العاص رضی الله عنه چې دا 10 مبشرو کې دي، هغه 10 صحابه کرام چې پیغمبر علیه السلام په جون باندې د په یو مجلس کې د جنتي نوم اغشتی و چې فلان کې به جنت کې یو پکې د نوم اغشتلی شوی، نو به هر کیف هغه پې جنازه وکړله. او د مدینې منورې مشهور قبرستان دی جنت البقیع ورته وایي، په هغې کې اوس هم دفن دی، هغې کې قبر دی د حضرت حسن رضی الله عنه.